بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه، ښه راغلاست. د نن ورځې درس مو بیا هم ادامه ده بیسیک الیمنټس اف اکاونټینګ ته، چې دریم الیمنټ لایبیلیټیز باندې خبرې کوو چې لایبیلیټیز څه شی دي. په ساده ژبه کې لایبیلیټیز موږ قرضجاتو ته وایو، هغه قرضجات چې په کمپنۍ باندې د نورو خلکو دي، قرضې، پورونه، دا ټول د کمپنۍ لایبیلیټیز دي. اکاونټینګ وایي چې لایبیلیټیز are all the claims of outsiders on the company against the assets. په کمپنۍ باندې ټولې دعوې د خلکو دغه لایبیلیټیز دي. یو سړی په کمپنۍ باندې دعوه لري. د دعوې معنا دلته جاخه او لانجه نه ده، دلته د دعوې معنا پور دی. یو سړی په کمپنۍ باندې پور لري، دا د کمپنۍ لایبیلیټیز دي. بیا وایي چې or something that company owes، هغه څه چې کمپنۍ باید ادا کړي هغه د لایبیلیټیز دي. سپیشلی a sum of money، په خاصه توګه یو څه نغدي پیسې چې کمپنۍ باید ادا کړي، دا لایبیلیټیز دي. مثلا against assets، دلته یو لغت راغلی دی، دې معنا دا ده مثلا کمپنۍ موټر اخلي خو پیسې نه ورکوي، په قرض باندې اخلي. نو د موټر مالک چې کله په کمپنۍ باندې موټر خرڅوي، دا د دې موټر په مقابل کې په کمپنۍ باندې دعوه لري، کلیم لري. کلیم د دې موټر په مقابل کې موټر د کمپنۍ ایسټس شو. د موټر مالک چې په کمپنۍ باندې موټر خرڅ کړ، دلته د موټر د مالک په کمپنۍ باندې دعوه ایجاد شوه. د کلیمز معنا همدا ده چې دلته د ایسټ هم پکې انوالو دی. موټر ایسټ دی، د موټر خرڅونکی په کمپنۍ باندې موټر خرڅوي، دلته د خرڅونکي دعوه ایجاد کیږي په کمپنۍ باندې تر هغه پورې چې کمپنۍ ورته پیمنټ نه کړي، پیسې ورته نه ورکړي. دا لایبیلیټیز دي د کمپنۍ او کمپنۍ باید ادا کړي. اکاونټس پیبل دي په دې کې، قرضجات، هغه قرضې، هغه اماونټونه، هغه پیسې چې کمپنۍ باید ادا کړي، دغه لایبیلیټیز دي. unearned premiums دي. unearned premiums هر هغه څه چې موږ لا تر اوسه یو چاته سرویس ورکړی نه دی. مثلا د مثال په توګه یو چاته موږ سرویس ورکړی نه دی خو موږ یې پیسې اخیستې دي مخکې نه، دا unearned premiums دي. دا د هغه سرویس چې موږ ترې نه پیسې اخیستې دي په مقابل کې وایي موږ سرویس ورکوو، دا په موږ باندې یو پور دی، دا لایبیلیټیز کې راځي. ایډوانس ریسیپټس، یو چا موږ ته ایډوانس راکړی دی، همدغه عین شی دی، یو چا موږ ته ایډوانس راکړی، د سرویس لپاره ایډوانس راکړی، د نور اشیاو لپاره ایډوانس راکړی دی. موږ تر اوسه په باندې څه خرڅ کړي نه دي، څه ورته ورکړي نه دي، په مقابل کې خو موږ ایډوانس ریسیو کړی دی، دا لایبیلیټیز دي، موږ باید ادا کړو ورته. بیا لایبیلیټیز په دوه برخو ویشل شوي چې یو یې کرنټ لایبیلیټیز دي، بل یې نن کرنټ لایبیلیټیز دي، چې دې ته شارټ ټرم لایبیلیټیز او لانګ ټرم لایبیلیټیز هم وایي، لکه څنګه چې ایسټس وو، کرنټ ایسټس اینډ نان کرنٹ ایسٹس، همداسې لایبیلیټیز هم کرنٹ لایبیلیټیز او نان کرنٹ لایبیلیټیز دي. کرنٹ لایبیلیټیز all that liabilities are due and payable within 1 year. ټول هغه پورونه، هغه لایبیلیټیز چې په یو کال کې باید ادا کړی شي، دې ته کرنٹ لایبیلیټیز وایي. نن کرنٹ لایبیلیټیز all that liabilities which are due and payable after 1 year. ټول هغه پورونه او هغه لایبیلیټیز چې د یو کال نه وروسته کمپنۍ په ادا کولو باندې مجبوریږي، دې ته لانګ ټرم لایبیلیټیز یا نن کرنٹ لایبیلیټیز وایي. د نن لپاره همدومره بس وو. په خلاصه توګه باندې نن هم لایبیلیټیز ویلي. لایبیلیټیز هر هغه څه دي چې د بهرني شخص یا د بلې کمپنۍ په کمپنۍ باندې په بزنس باندې دعوه وي د ایسټس په مقابل کې، دې ته لایبیلیټیز وایي. د هر بیرونی شخص پور
په کمپنۍ باندې قرضه په کمپنۍ باندې دې ته لایبیلیټیز وایي. بیا لایبیلیټیز په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو یې کرنټ لایبیلیټیز دي چې شارټ ټرم لایبیلیټیز هم ورته وایي، بل یې نن کرنټ لایبیلیټیز چې لانګ ټرم لایبیلیټیز هم ورته وایي. شارټ ټرم لایبیلیټیز یا کرنټ لایبیلیټیز هغه لایبیلیټیز چې کمپنۍ د یو کال په موده کې دننه په ادا کولو باندې مجبوره دی، دا شارټ ټرم یا نن کرنټ لایبیلیټیز دي. لانګ ټرم یا نن کرنټ لایبیلیټیز هغه لایبیلیټیز دي چې کمپنۍ د یو کال په موده کې دننه په ادا کولو باندې نه مجبوریږي او د یو کال نه وروسته یې ادا کوي، دې ته نن کرنټ یا لانګ ټرم لایبیلیټیز وایي. نیکسټ کلاس کې به انشاءالله په ریونیو باندې خبرې کوو چې د بیسیک اکاونټینګ بیسیک ایلیمنټس اف اکاونټینګ څلورم ایلیمنټ دی. تر هغې وروسته یو ایلیمنټ بل هم پاتې کېږي آنرز ایکویټي، په هغې به هم خبرې کوو انشاءالله. نو بیسیک ایلیمنټس اف اکاونټینګ خلاصیږي له خیره. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې بیل آیکن هم در سره کلیک کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي او تاسو ترې نه مستفید شئ.